الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعده تختی نمبر 3 دا بننوایو د عوام ورونو د پاره په آسان انداز کې مونږه دا نورانی قاعده شروع کړې ده. که څوک هم دا درسونه مسلسل اوریدل غواړي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکان ضرور دباو کړئ چې زمونږ نوي درسونه تاسو ته پرلپسې درځي. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. مقطعات د مقطع جمع ده. مقطع د جدا جدا الفاظ ته ویل کیږي چې جدا جدا یې اوه نو دا مقطعات شو. دا قران کریم کې د 29 سورتونو اول کې راغلي دي او دا فضائل لري. د دې وجنا کدا سو په حفظ یاد کی یعنی حفظ کی په یاد کی نو د دې ځان لا یو برکت ته. الف لام میم. ګورا د مونږ جدا جدا وې په الف باندې زبر زیر پیش نشتا. کله چې په الف باندې زبر زیر پیش راشي دا حرکات راشي نو بیا ورته همزه ویل کیږي. دلته موږ الف وې ځکه چې په دې باندې زبر زیر پیش نشتا. لام باندې مد دا بد سلور الف په مقدار باندې راکاږي. په میم باندې هم مد دا بد سلور الف په مقدار باندې راکاږي. یو الف مقدار دا دی دا لاست داسې بند نیولې دی یو ګوته د کولاو کړه دا یو الف شو د یو الف مقدار شو. بل ګوته د کولاو کړه د بل الف مقدار شو. بل ګوته د کولاو کړه د بل الف مقدار شو. یا لاست داسې نیولې دی یو ګوته د رابن کړه یو الف مقدار. بل د رابن کړه د بل الف مقدار. بل د رابن کړه د بل الف مقدار. بل د رابن کړه د بل الف مقدار. میم پکې مشدد راغلی دی. دا میم د پاسه چې دا درې غاخي نقطه ده دیتا شد ویلی کیږي. نو کم حرف باندې چې شد راشي هغه حرف ته مشدد وایي. نو میم مشدد دی او پدې کې غنه ده. میم کې به غنه کو. د میم کې د غنې طریقه دا ده چې شونډې به بند کې او आवाज به په پوزه باندې را او باسي. په پوزه کې به اشاره نه دا په میم کې غنه شوا. تاسو به داسې وایي الف لام میم. میم له زور عمر کوي ښا الف لام میم. ورپسې الف لام میم صاد. ورپسې الف لام را. دا را باندې کړه زبر دې اولاد زور دا به یو الف مقدار باندې راکاږي. الف لام میم را. ورپسې طه. د طا باندې کړه زبر دې د یو الف په مقدار به راکاږي. په ها باندې کړه زبر دې د یو الف په مقدار به راکاږي. داسې وایي طه. کاف ها یا عین صاد. طا سین میم. داسې به نه وایه چې سین میم دواړه به جدا نه وایه.
داسې به وایې سیم میم طا سیم میم داسې طا سین یا سین صاد ورپسې بلکې په دې ځای باندې با دا سبق ختم کو دا استاسو نننې سبق وما علینا الا البلاغ المبین